په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او د سیلابي ریلۍ له وجې 10 تنان مړه شوي دي او 2 ژوبل شوي دي. تاسو ته به یادوي چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو اضلاع کې بارانونه شروع شوي دي او د هغه بارانونو له وجې مختلف وختونو کې سیلابي صورتحال شروع شوی چې د هغې له وجې د پی ډي ایم ای د وینا تر مخه ویلی کېږي چې تر دې دمه 6 ماشومانان 2 نارینه او 2 زنانه په حق رسېدلي دي. د پی ډي ایم ای د جاري کړلی شوي رپورټ تر مخه ویلی کېږي چې دغه حادثات باجوړ، بونیر، اپر چترال، ضلع شانګله، سوات او داشنتي اپر کوهستان کې مخې ته راغلي دي. په باجوړ کې یو نارینه او یو ماشوم د سیلابي ریلې په ضد کې راغلی دی. د دې سره سره په بونیر کې یو تن هم سیلاب د ځان سره وړی دی. د ریپورټ تر مخه دا ویلی کېږي چې په سوات کې د ټولو نه زیات نقصانات شوي دي چې په هغې کې د 15 ماشومانو په شمول یو زنانه هم وړلی شوې ده او په اپر کوهستان کې هم یو زنانه د سیلاب نظر شوې. د پی ډي ایم ای د ریپورټ تر مخه دا ویلی کېږي چې په دغه حادثاتو کې 2 تنان ژوبل شوي هم دي چې په هغې کې یو ماشوم او یو زنانه شامل ده. ولې بل اړخ ته دا هم ویلی کېږي چې د دغه سیلابي ریلو له وجې 2 مکانات په مکمله توګه تباه شوي دي. د دې نه علاوه 8 کورونه چې کوم دي هغه په جزوي توګه باندې هم هغې ته نقصانات رسېدلی دی. د پی ډي ایم ای لخوا اوسیدونکو ته دا یو خبره کولی کېږي چې تاسو دغه کوم کورونه دي کوم سیندونه دي د هغې خواته مه ځئ او ځان د دغه سیلابي صورتحال نه محفوظ وساتئ. د داسې نور رپورټ لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.